درې عادتونه درې خبرې چې په کم انسان کې وي د عزت خوبونه نه ګوري. دا یاد ساتئ ښه. ذلت د دې انسان مقدر دی، ذلت د دغې ښځې مقدر دی. کمې ښځې کم سړي کې چې دغه درې قسمه خبرې وي. کمې دروغ، دوکا، ظلم. دروغ، دوکا، ظلم، دا درې صفتونه چې په چا کې وي دا د عزت خوبونه نه ګوري. ذلت د دې مقدر دی، مقدر دی، مقدر دی. دا یاد وساتئ. دروغ یو دومره خطرناکه ګناه ده چې کله یو مسلمان دروغ وایي د ده د خولې نه دومره خطرناکه بدبویي ځي چې د سره د کومو فرشتو ډیوټي لګېدلې ده وایي دا هم د ده نه میلونه لرې وتښتي. الله اکبر. او دا دروغ د ټولو ګناهونو جرړه ده. دروغ که په ګپ کې وي او که په حقیقت کې وي. دا یاد وساتئ. دروغ دی ښه. نن سبا که موږ او تاسو وګورو دروغ انتهایی عام دي. زمونږ او ستاسو خبره تر هغې پورې نه مکمل کېږي تر کومې پورې چې موږ پکې دروغ نه شامل کړي. الله دې موږ ته معافي وکړي. نن سبا موږ ګورو که نه مختلف واینز په سوشل میډیا باندې ځان ته چینلې کولو کړي دي، پیجونه کولو کړي دي، او د هغې هر یوه خاکه هر یوه ویډیو دا په دروغو باندې مبني. دا خلک ګناهګار دي. دا خلک په دې کې خپل عزت لټي، خو دا ذلیله دا یاد وساتئ. دا په دنیا او په آخرت باندې ذلیله دي. په دروغو باندې خلک خندول، په دروغو باندې یو خاکه یو خبره یو ویډیو جوړول چې دی دا ګوره عظیمه ګناه ده. دا یاد وساتئ. تاسو باندې خو یوټیوب د هغې چې کم پیسې دي دنیا د عارضي شهرت ته دې در باندې سترګې پټې کړي دي. لګیا یې بس په دروغ باندې یو خاکه را جوړه کوي، قسمونه پکې خورئ، دروغ پکې وایي او خلک خندوئ لګیا یې. دا یاد ساتئ. خلک نن خندوئ خو خپل آخرت چې دی ځان ته تباه کوئ او آخرت کې به بیا تر اخره پورې جاړئ. دا یاد وساتئ. نو مسلمانانو ورونو د دروغ نه ځان ساتئ، هغه په ګپ کې وي او که په حقیقت کې وي. ورپسې ظلم دی. ظلم نن سبا د هر سړي چې څومره وس کېږي دی ظالم دی. څوک په خپل کور کې ظالم دی، څوک په خپلو بچو باندې ظالم دی، څوک په خپله ښځه باندې ظالم دی، څوک په خپل نوکر باندې ظالم دی، څوک په خپل کریدار باندې ظالم دی. خو چې د چا څومره وس کېږي دا ظلم دی. او ظلم دا نه دی چې ته ټوپک تمانچه راواله او ډز بلوله. دا ظلم نه دی. دا هم ظلم دی چې ته یو مسلمان ته سپکه خوله چې دی سپک الفاظ ورته استعمال کې، سخته خبره کول دا هم ظلم دی، بد اخلاقي کول دا هم ظلم دی. او نن سبا عام دی. څنګه چې ما تاسو وویلې چې د چا څومره وس کېږي دی ظالم دی. او ورپسې دریم نمبر دوکا. دوکا په دې باندې خو به زه اوس څه وایم نه. دوکا چې دی دوکا دومره عام ده نن سبا چې هر سړی په خپل کاروبار کې چې دی دا دوکه باز دی. هر سړی چې د غریب څومره وس کېږي دوکه کوي او د مالدار چې څومره وس کېږي هم دوکه کوي. پی والا ته که ورشي پی راوړې نو الله دې معافي وکړي. پی به تا ته کم ښکاري، اوبه به پکې ډېرې ښکاري. پی به تا ته کم ښکاري، کیمیکل به ورکې زیات وي. دغه رنګې روټو والا ته لاړ شي نو سایز به یو وي، پیسې به یو طریقې سره واخلي او روټۍ به درته په بله طریقې سره درکړي. ما درته وویلې چې کم طرف ته ځې دوکه عام ده. نن سبا چې هر سړی سر ټکوي که نه او ذلیله دی، د یوې نه دوه کېږي نه او ترقي نه کوي، په زندګۍ کې سکون نشته. نو دوکه، دروغ، فریب، ظلم دا عام دی. مسلمانانو ورونو د دې نه ځان وساتئ. دغه درې خبرې دي خطرناکې، د دې نه ځان وساتئ. انشاءالله العظیم عزت ستاسو مقدر دی. درې خبرې چې په چا کې وي دوکه، ظلم، دروغ، عزت نشته. درې خبرې چې په چا کې نه دوکه، ظلم، دروغ، دا په چا کې نه عزت د دې مقدر دی په دواړو جهانونو باندې. الله رب العزت دې مونږ ته توفیق را نصیب کړي چې دغه درې قسمه غلط عادتونه چې دي دروغ، دوکه، ظلم، د دې نه دې الله مونږ محفوظ وساتي. کم مسلمانان چې پکې مبتلا دي الله رب العزت دې ورته توفیق ورکړي چې روزي د دغې دنیا نه د دغې دلدل نه